تاسو په دې عرس کې دا 3 شپې او 3 ورځې څه محسوس کړئ؟ زما په عرس کې د شمولیت دا ډول دی. د دې نه مخکې زه په سیاسي جلسو کې یا مولودینو کې یا نورو څیزونو کې شامل شوی یم بحیثیت د نماینده یا د مبصر او په عرس کې مې دا ډول بیځل دی. ما په خپله باندې چې دلته څه محسوس کړل هغه ما په یا یو سیاسي جلسه کې یا په نورو تقریباتو کې بالکل نه محسوس کړل. زه د دې ځای د ډیسپلن نه او خصوصي د روحاني تربیت نه ډېر زیات متاثر شوی. دلته چې کوم برد کېږي وظیفه کېږي او هر وخت د هر وګړي د هر مرید یا د مېلمه په خوله باندې د لا اله الا الله کومه کلمه ده نو دې زه تقریبا چې زه راغلی یم تر دې وخته پورې ښه کافي ما دا محسوس کړه چې که سړی روحاني تربیت غواړي هغه صرف دلته دی. دلته کې یو خو هغه د چشتي طریقې یا د نورو طریقو هغه دغه هم نشته دی چې هنګامې وي. دلته یو خاموش چپ تربیت دی چې د زړه کېږي او په زړه کې یا د الهي د خدای پاک یاد راغونډېږي او خامخا زړه ته یو کافي درد رسوي چې ما د یو شاعر پیسې کوم دلته کې محسوس کړو او څومره زه وجړولم چې اوس هم زه دلته ناست وم او زما خیال دی چې په ټول محفل کې یو زوما چې د رحمان ما جړل چې د دلبرو صدقې لره یې غواړم بیا قصیده شریف نو ما صرف دلته کې دا محسوس کړل چې دلته کې روحاني تربیت ډیسپلن مینا محبت چې موږ د هغې علمبردار یو ما په بل ځای کې نه ده لیدلې دلته ډېره زیاته ما محسوس کړه. او دیوانه بابا چونکې ما لیدلی نو ما دا ارمان دی چې ما یې تصویر ولیده او تصویر نه ما چې څه محسوس کړل هغه دا دی چې هغې کې په خپله باندې کافي ډیسپلن و صبر و او څنګه چې ما د هغې د مریدان نه اورېدل چې هغې نمایش نه دی کړی هغې خپله څرګندونه نه ده کړې خپل ځان باندې هر څه تېر کړي دي لکه اوس په انټرویو کې دې سړي وویل چې د هغې د کراماتو دا برکت و چې ما ته یو لوی حفظ البحر په یوه شپه کې او تاسو ته تپوس هم وکړو چې یوه شپه کې هغه ومنله چې ما ته په یوه شپه کې یاد کړی او بل دا یې نږدې موریدم دی چې ده ورسره 11 کاله چې هغې هر کله بربنډ وو په لنګ کې وو په یخنۍ ګرمۍ کې دوی ورسره تېر کړي دوی ته ښه معلومات وي او تاسو ته یې درکړو. زه دعا کوم چې خدای پاک دې هغې مغفرت نصیب کړي او د هغې برکت دې په تاسو باندې په موږ باندې په دې ټول کلي باندې او د هغه په ټولو مریدانو په دې ټول ملک باندې واچوي. الله ما له خو ډېرې خبرې نه راځي ځکه چې زه یو زمیندار ډول سړی یم خو یو څو خبرې کوم چې باباجي صاحب سره زه ډېر زیات ګرځېدلی تر دیر او سوات علاقه کې او دې ځایونو کې کراچۍ پورې زه ورسره ګرځېدلی یم خو دا ده چې زما ورسره په یو کوټه کې شپې ملګري دي خو هغه چې کوم دی ما ته دا محسوسېږي او داسې یو فقیر او ملنګ سړی او داسې درویش سړی و چې دا زه په قسم او تسلۍ سره ویم چې هغه که په هغه باندې موږ وکړل شوي چې دی مطلب چې د ده خوب ټایم کوم دی که دی به په کټ کې ویده نو د ذکر به چې کوم دی جاري او الله او الله په دې ذکر کې به چې کوم دی موږ ته به دا محسوسېږي چې دې دنیا دی ویښ دی خو به منځ کې کېدی شي چې پریشان او خوب به یې کولو خو دا چې موږ ته دا